دلته ډیره زیاته ګراني ده. زموږ مشرانو ته پکار وي چې دلته راشي او رو والا باندې خیال وساتي، په دې نور باندې خیال وساتي. دلته ډېر غریب خلک دي، چا وس کېږي چا وس نه کېږي، چا رو جماعت یې داسې کېږي چا نه کېږي. یاره زه خپله د ریړۍ والی یم، مونږ ډېره زیاته ګراني مونږ ټوټل چا خبره 1500 روپۍ بچت نه کړو، دروړه په 3500 روپۍ ده. داسې غوړي ګران دي، 1200-1300 روپۍ وړه ډبه غوړي دي. چیني ده 1000-1100 روپۍ چیني ده. نو دا زموږ 1500 روپۍ دیړۍ، نو دا خو ډېره ګرانه چې په 1500 روپۍ دیړۍ کې کور ساتي، اختر را روان دی، بچو له پیزار میزار اخیستل غواړي. پیزارونه هم نن سبا ډېر زیات ګران دي. جوړې ټیلرانو ته ورشه ریټونه وګوره، هغه هم ډېر زیات های ریټونه چلی، 1200-1300-1400 روپۍ یو جوړه چلی. نو په دې غریبۍ کې دا ډېر ګران دي. زموږ مشرانو ته دا درخواست دی چې خیر دی غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي، لږ ارزاني دي راولي. بې انتهایي زیاته ګراني ده. کمې خو هېڅ نه محسوس کېږي، هر سړی پریشانه دی او صرف وعدې دي او صوبایي حکومت چې دی نو دا څومره 13 سال تقریبا برابر شو زموږ په صوبه کې که نه، او بس صرف دغه یو 804 کوي او صوبي طرف ته بالکل اډو د دھیان نه ورکوي. په کار خدا د زیاره تاسو خپل صوبه کنټرول کوي، عوام مطلب مطمئن کوي چې دا مهنګایي کنټرول شي. دلته هر یو سیز ته وګوره ریټ یو ورکوي او هغه ریټ باندې څوک هم دا سیز نه ورکوي. یاره د رمضان مبارک کې خو د عوام ته هېڅ شی ریلیف نه دی میلاو شوی، نه په وړو په شکل کې، نه نور شیونو، نه دالونو، نه چاولو شکل کې، نه هېڅ چیز په ریلیف نشته. مهنګایي د عروج باندې ده او څوک پرسانې حال نشته، تپوس د دې خبرې نشته چې د تپوس وکړي. موږ حکام بالا نه دا اپیل کوو چې بھائی مارکیټ ته د وزټ وکړي او دا ریټونو کنټرول دی وکړي او د دې تپوس ته وکړی شي.